أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. پرونی درس کے د قرآن کریم موضوع ذکر شوی وا چې د قرآن کریم موضوع دا التوحید. اوس چې کله دا قرآن کریم الله رب العزت د توحید د پاره را لېږلی دی نو توحید به څنګه پیژنو؟ یو علماء تفسیر د توحید معنا ذکر کوي چې توحید دې ته ویل کېږي اعتقاد عدم الشریک فی الالوحیت و خواصها. دا د توحید تعریف تے اعتقاد عدم الشریک فی الالوحیت و خواصها. اعتقاد عدم الشریک فی الالوحیت و خواصها. دا عقیده لرل چې د الله سره د الله په صفاتو کې څوک شریک نشتا او دا اصول دي چې یعرف الاشیاء بازدادها. هر یو سیز داغي په ضد سره پیجندی شي. یعرف الاشیاء بازدادها. هر یو سیز داغي په ضد سره پیجندی شي نو د توحید ضد چې دی نو دا شرک دی. د توحید ضد دا شرک دی. شرک په لغت کې ستوي او په شریعت کې ستوي. شرک د باب سمع يسمعون دی. شریک یشرکو شراکتن د دې معنی د حصدار جوړول. شرک جال ته وي. د میانو دا جال هر قسم جال چی هغه ته شرک وي. لکه علما وي البدعه شرک الشرک. البدعه شرک الشرک څه مطلب؟ دا بدعت چې دی د شرک د پاره یو جال دی. په اصطلاح کې شرک څه ته وایي؟ نو مختلف علماء مختلف تعریفات ذکر کړي دي.
شیخ عبدالحق صاحب عقائد الاسلام کې د شرک تعریف کوي د الله رب العزت سره څوک برابر ګڼل یا داغه په خاص تعظیم او عبادت یا په صفاتو کې مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ عقائد الاسلام کے د شرک تعریف کئی د اللہ رب العزت سره څوک برابر ګڼل یا داغه په خاص تعظیم او عبادت یا صفاتو کې یا داغه مقابله کې د چا تابعداري او حکم منلو کې څوک برابرول کاغه ارسو کی د شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پرزند ارجمن شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ موضح القرآن کی ذکر کئی شاہ عبد القادر دادا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پرزند ارجمن دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تعالی ډیر دیندار او نران بچی ورکړو او مفسرین بچیو خوا کاغا شاہ عبدالقادر دے کاغا شاہ رفیع الدین دے کا شاہ عبدالعزیز دے دا شاہ رفیع الدین ام ترجمہ ملاویگی د شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ تفسیر دے موضح القرآن او شاہ عبدالعزیز یوزوی دے داغ تفسیر دے فتح العزیز یوزوی ام تفسیر لکلے او بلزوی ام تفسیر لکلے او بلزوی ام ترجمہ و تفسیر لکلے نو آغا شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ موضح القرآن کی د شرک تعریف کی چی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک یہ ہے وہی شرک دادی کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے چې دا الله یو صفت بل چا کې وګڼي شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا یو کتاب دے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر پائی کے دا شرک تعریف ذکر کئی اغی فرمائی والشرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ شیئا من صفاته المختصة به والشرک ان یثبت والشرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ شیئا من صفاته المختصة به دا تعریف چا کړی دی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز الکبیر ورکوٹی کتاب دے خلوی سمندر دے والشرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ شیئا من صفاته المختصة به
شرک دیتا وی چې د الله د خاص صفتونو نه یو صفت هم د الله نه علاوه بل چاته ثابت کی. عام مسلمانان پختو کې شرک تعریف یاد کې چې شرک دیتا وی د الله د خاص صفتونو نه یو صفت هم د الله نه علاوه بل چاته ورکول. د الله د خاص صفتونو نه څنګه یو صفت هم د الله نه علاوه بل چاته ورکول دا شرک دی. د الله خاص صفتونه دي دا غینه دی یو صفت را واغستا دا یو صفت دی د الله بل چاته ورک دا شرک دی. څنګه تعریف مو کوای د الله رب العزت د خاص صفتونو نه یو صفت هم د الله رب العزت د خاص صفتونو نه یو صفت هم د الله نه علاوه بل چاته ورکولا. اوس د الله خاص صفتونه کوم دي؟ قرآن ذکر کړی دي لکه الله خالق دی نو ته بل څوک خالق ګڼي، الله رازق دی نو بل څوک رازق ګڼي، الله غیبدان دی نو بل څوک غیبدان ګڼي، الله اولاد ورکون کې بل څوک اولاد ورکولو والا غني. دا څه ورپسې زازا قران کې مخبل مخه تا د الله صفاتونه راشي. ځکه د بعض خلکو ذهن کې دای چې دا شرک بدی ته وی چې سړی الله نه مني، دا شرک به جوړې صرف دی ته وی چې سړی بت تخده وي، نه شرک دی ته وی چې دا الله یو صفت دم دا الله نه علاوه بل چا لور کنو دا شرک دی. الله رب العزت یو صفت دم دا الله نه علاوه بل چا لور کنو دا شرک دی. قرآن کریم په غنو مقاماتو کې د شرک مذمت کړي دي، د شرک بدی بیان کړي، د شرک قباحت بیان کړي. راځي چې سو آیتونه وګورو د شرک په قباحت باندې. قرآن کریم کې 121 مرتبہ د شرک بد بیان شوی دي. دا دونه خطرناک جرم دی نو یو د پاسه شپږ شلي کارتا قرآن د شرک رد کړي، ادب خپل جون کې یو ځل چې ترد د شرک دا غریب شرک پیژني نه نو او دې د شرک پرد اول نه راځي. تاسو لا پته شته دی وجه سره دې د شرک پرد زکه ناراضي چې لټه لټه نو پجرلو کې به شرکن خطیخه دې زکه رد د شرک نه کی. تاسو ګوره په معاشره کې کنه کیسه امراته بیانېږي او خوب امراته بیانېږي او دارنګي د خندا خبره امراله بیانېږي، خو د شرکیات رد ناراضي. دا وجه صدا وجه دا د لټوي لټوي چته به پجرلو کې شرک راوځي، چته به کتابونو کې لیکلي ښا مړی را مدد کول به په کتابونو کې چتا دې رد شرک کولی شي. راځي چې د قران کریم نو ګورو چې د شرک بدی څنګه قران بیان کړي. سورته زمر آیت نمبر 64. سورت زمر آیت نمبر 64 هم او 65 هم. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون. قل اوایا اے نبی علیہ السلام افغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نا
تاسو ما ته حکم کوي چې زی عبادت وکم ایها الجاهلون اے پخو مسلمانانو ایها الجاهلون الجاهل پالی پلام سره جاهل چې څوک د شرک خبره کوي کنه د عبادت د غیر الله خبره کوي هغه په الف لام سره جاهل دی قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ورپسې آیت تغوا کړي ولقد اوحي الیک یقینا وحی شوید تا تا اے نبی علیہ السلام تا تا وحی شویدا یوازی تا تا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ستانا مخ کی حلق تم وحی شویدا مخ کی خلق پیغمبران وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ او یقینا وحی شویدا تا تا وَإِلَى الَّذِينَ اغا کسانو تا من قبلك چه مخ کستان دی اغا وحی دا کمی خبری دا لئن اشرکتا اے پیغمبرا بالفرض والمحال کتا شرکو کا ولئن اشرکتا کتا شرکو کا کچری تا شرکو کو دا دی خلقو تا دا شرک بدیت اللہ مختراولی پیغمبر تا اللہ فرمائی لئن اشرکتا کچرتا تا شرکو کا ډیر مسلمانان دا زشتاغي د دایتونه په نظر نه راځي ښا لئن اشرکتا که چرتا تا شرکو کا لیحبطن عملک نو خامخا برباد بشستا عملنا پیغمبر تعالی که شرک دیو کا ستا د نبوت والا اعمال دا بس شي دا به برباد شي ښا دا یوازې پیغمبر ته وحی شوی مخکنو پیغمبرانو تم دا وحی شوی دا لکه سورت انعام آیت نمبر 88 وګوره سورت الانعام آیت نمبر 88 دا مخکنه مضمون شروع دی وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب ونوحا هدينا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ورپسی وی ذالک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکو کچرتا پرس کا دی پیغمبرانم شرک کړي نو دا شرک دون خطرناک جرم دی لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا دی اعمال بس وزیدلوی پا شرک سراب نو شرک تا دا نبی اعمالم نٹینگیگی نستا اشراک اوابین صلاة الضحا تاجد خیراتونا دا بولا سنٹنگ شی بیا کتا دیر دا مساجد تعمیر کړیا دیر غټ مدارس دی جوړ کړیا دیر غټ پټکی دیوالیا دیر درجی دی ویلیا دارنګ لس نه پینځل لس کاله علم دی کړي حفظ دی کړي تجوید دی کړي دارنګي لوی صاحبی خو عقیده کې د شرک دی نو شرک د پیغمبر عمل لټیږي نو استاد اعمال بسیا زمونږ بعضې استادان مثال ذکر کوي لکه یو سړی دی ډیر په اهتمام سره یو 10 چردام وکړو مسواک یې وکړو ډیر ساته او بیا ډیر مخ د خپلو حدودو سره او لاس او د سر مس او خپې نو اوس چې په دې او 10 د بل عمل نه کړي که نه یو ذکر اذکار تلاوت نو بل او 10 کول صحیح خبره نه ده ښه اله ثواب کار نه دی خو که ده په دې او 10 2 رکاته نه پلو که نو بیا که دې بیا نور او اعمالو د پاره او 10 چاردام کوي نو صحیح ده ایکې بیا ثواب شته په دې یو او 10 نو دی یو او 10 موکه نو به بل او 10 وکه نو به او 10 وکه
مړ یو سل پیری یو 10 چاردامو کو دونه مضبوط کو خپل او 10 چاردام سو پیری او 10 چاردامو کو سل پیری او سونه لوی مضبوط او 10 دی کنه کې سل پیری او 10 چاردامو کو خدا سي نره غونتی اواته لاړه سمو خیال دی دا سل او 10 ولټینګ شو ګوره دا نره غونته اواته دا سل او 10 شو دا سل او 10 ولا ډندت کو دا سل او 10 ولا سګه نره غونته وا ډندت کو نو کتا نره غونته شرک کو ستا اعمال تبا شوخه منزونه تبا روجی تبا منزونه تبا روجی تبا خیراتونه تبا د صد وجنا د شرک د وجنا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 26 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 26 دیارلسم پارا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اغا مثال د شرک د کلمه خبیثه کلمه شرکیه کشجرة خبیثه پشان دغه اون خبیثه دی اغا اونا اغا مړغونی اس پیدې نه جړلې مضبوطی نه د زمکه د پاسه راختی مړغونی د اس پیدې نه مثال د کلمه خبیثه د کلمه د شرک کشجرة خبیثه پشان دغه اون خبیثه دی او جو تثت من فوق الارض چې پاسانه رئیستی شي د زمکه د پاسانه اس مضبوطواله وطنیه دارنګ د کلمې شرکی مثال دی سورۃ حج آیت نمبر 31 سورۃ حج آیت نمبر 31 السم پارا حنفاء لله غیر مشرکین به حنفاء لله غیر مشرکین به ومن یشرک بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تحوي به الريح في مكان سحيق حنفاء لله تاسو شیک لگ اللہ تپ توحید غیر مشرکین به مکیگے شرک ان کی دا اللہ سرا شرک ان کے ومن یشرک باللہ چاچ شرک کو دا اللہ سرا گویا چی دیر اغرزیدو من السماء دا پورتا طرفنا چاچ شرکو کو دا سی شوا لکه چې دی د بر طرف نه اور غړید او او تختیدل رمارغان او خکته وغورځیدل سیلېګانې مکان لري کې چاچ شرکو کو گویا چې دی د توحید د ډېرې نه را پریوته پته مون لګیدا لکه وګورا د ملکن د ټاپ نه د گاډي اور غړید نو گاڑی کې سو بچ پاتې شو پکې روغ شته بیا ا دې خلکو کې پکې سو روغ پاتې شتا خود ملکن د ټاپ نشر اور غړې دو نو دی شهیدان شو جنت ته بزي خو چې ته د توحید د ډېرې نه اور غړې دي کنه سیده به جهنم ته زی بیا ښا ومن یشرک بالله چا چې شرک کو د الله سره فکأنما خر من السماء گویا چې دی را پریوتو د بر طرفنا شرک دون خطرناک جرم دارنگی سورت فرقان اتلسم پارا آیت نمبر 23 سورت فرقان درویشتم آیت د نلسم پاری لنبن صفا وقدمنا الى ما عملوا من عمل
فجعلناه حباء منثورا وقدمنا مونگا قسکڑے دے الا ما عملو آغا عمل تا چی دی کڑے سا عملا دے مشرکانو چی کم عمل کڑے دے دا نیکے خو عقیدہ کی شرک دے فجعلناہو حباء منثورا او بگرزو مونگ اغیلرا دوڑا لزول شوے مثال دا اغید دوڑا لزول شوے دے خواہ اس پہ دے نشتا دارنگ سورت آل عمران آیت نمبر 151 آیتون راڑوے و دا مضمون خودیر احم دے سورہ آل عمران آیت نمبر 151 قباحت دا شرک چھ دا چا پاقیدہ کی شرک را دن نشو دے با ار وقت مرعوب ایو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ زردہ چھ اچو مونگا پڑھنو دا کافرانو کی یرا دا کافر بڑھ کے با ار وقت یری بما اشرکوا باللہ پا سبب دا آغی چھ دا شرک کردی دا اللہ سرام دا شرک کردی نو دی غریب کپلار روان دی یر دا لار سمد رند دا دی یریگی خواہ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا گورا دا قبر نم یریگی بیا قبر خلا لری خبر دا کہ چرتا یو کمرہ کی پلار مور یا نیک نیا اغیل غسل ورکڑی سورہ دی دا اغینم یریگی یر دا غزے کی وطا غسل ورکڑی ہوئی پا دیڑی یو حیبت تواری کی گی بیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ سورت لقمان آیت نمبر 13 سورت لقمان دیار لسم آیت یویشتم پارا لقمان حکیم خپل زویتا مسئلہ بیانی قانون داری چې مسئلہ با د خپل کور شورو کې خوا خپل اولاد ته شورو کا خپل مور پلار ته شورو کا نو لقمان حکیم سیب زویتا مسائل بیانی نو ڈومبنے مسئلہ و تسکی دا ټولو نا احم مسئلہ و تبیانی او حدیث پاک کے مرازی شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ فضیل اعمال کی روایت نقل کرے دے چی نبی علیہ السلام یو صحابی تا مسئلہ بیانی نو ورتویو چی لا تشرک باللہ شیئا دا اللہ سر شریکو نگرزے شیئن اس سیزو و ان قتلتا او حرقتا اگر کت قتل شی او کت اس وزول شی او کت پانسی کڑے شی شیخ سے فضیل اعمال کم دا حدیث ذکر کرے دے امام زہبی رحمت اللہ علیہ او کتاب لکلے اور دیر خیستہ کتاب دے الکبائر الکبائر غٹ کتاب نے ورکوٹی کتاب دے پاغی کی اغید گناہون و لسٹ را جمع کرے دے بیا دا اغی بارکی وعیدات دا قرآنی آیتونونا او دا احادیث و پرانا کی صدا اسلاف و اقوال تابعین و اقوال او دا آئی مستقل تعلیم ورکول پکار دی خواه پا جماعتونو کی چه خلق گناہونو پی جنی نو اگر چه کل لڑنبنے گناہ انتخاب کئی او دا آئی مذمت بیانی نو لڑنبنے گناہ پکی امام زہبیم شرک ذکر کرے دا شرک را دے کرے دی حدیث پاک کے مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اجتنبو عن سبع الموبقات زان دا او تباکون کی گناہوں نو ساتے پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی او ہلاکون کی سیزون پا گتا کئی خو التا صحابہ کرام تپوس کئی
ما هن یا رسول اللہ دا کم کم دی نبی علیہ السلام دی الاشراک باللہ رنبنے گنا سر پیرس و تا ذکر کی چی شرک سڑے تبیغ بنیادو باسی شرک خطرناک جرم دے شرک یو عملم نپری دی خواہ دا چی پا دی شرک خلق پوشی کنا بیا درگاونو تنزی بیا منجورانو تنزی بیا ماشومانو تا کنجکی او تارون نزوڑن دی پا شرک بانے چی خلق پوشی نو بیا خپل کمیسونا جادوگرو تا نوڑی چیلا کمیس را تا ناب کا او بعضی دمگری غدا خزو کمیسونا بوییم خوا دونا بے حیا خلقی داولی دا کی دا کی شرکیات را دن نشی نو شرک چاکی چی دغا کارون را لال تخزر اوتی دا سڑی روتی دا جادو کئیو جادو معلومیو کوڑ منتری رو باسی او دیر داسی مسلمانانمی چی ببلاش دورو کی ناستی او بیام گرزی دغا کوڑ منترو والا پسے دا دی اصل کی دا مولانا بجلیگر رحمت اللہ علیہ خبرہ وی دیل دا اسمان ارادی خی ندی خواہ دا دی اللہ کا خاتمہ پا ایمان نکئی دی اللہ تباہ و برباد کئی دنیم زلیلی آخرتیم زلیلی باوجود دا پوئینا پتا و تاو لگر جے دا خو شرک دے چیز جادوگرو پسی گر زما او دارنگی مالا کوڑ منتری معلومیو پچارا تاویزون کئیو دارنگی جادورا تا کئیو پیسے مرانا لی دا پیسو نیم خلاص کی دا ایمان نیم خلاص کی چاچے توبہ نستا یقینو کہ جنت تتلل دا پا دیبان حرام دی دا قرآن کریم مسئلہ دا غدا نو لقمان حکیم سیب کور کے مسئلہ بیانی دا کور شروع کئیو نو مسئلہ کما بیانی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ او دا چی قرآن تکینے کہنا نو قرآن دلار سا پگو تکی قرآن کریم دا درسونو دو ناشد ضرورت دے چی کل پا دے معاشرہ کے دا قرآن درسونو نو درگاون آبادو دا منجورانو مزیوے دا تاویزگرو مزیوے دا جادوگرو مزیوے پیسیوے نظرانے منختے وے الواگانے وے دا مختلف ترتیباتو اس اللہ احسانو کا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ او داغی ملگری او داغی شاگردان چکل شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دیوبند کے سبق ہوئے لو مکہ کے سبق ہوئے لو مدینہ کے سبق ہوئے لو مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ پمیاں والی وہاں بچرا کے دا الوانی رحمت اللہ علیہ نا علوم زدک او وطن تراغی پا دی وطن کی گیر نا گیر شرکیاتو درگاونو تتگو التا نظرانے منختی اڑلو غلاپون اڑلو التا شم بلولو خلقو دا تیلو ڈیوی اڑے التا بحاجتونو تتلا بچی بے التا غختا دا شرک پا دی خلقو کی رادن نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ عظم داو کا چا بوی دا وابی دے چا بوی دا پنجپیرے دے چا بوی دا پینزم مذہب منی چا بوی دے ولد الزنا دے استغفر اللہ دا پتویم لگی دلوے سزاگانیم والا ورکلے شوئے دا قتل منصوبیم جوڑے شوئے او نن تاسو راشا اگورے پا دنیا کی دا گیر چا پیر دا قرآن درسونا اگورے لگون تا میڈیا تا ورشے دا سے لگون تا پری موبائل گوتا تاو کے دا قرآن درسونو تا گورے شیخ قرآن محنتو نا کڑی ہوا او ننو پا سونو نا پا زرگونو درسونا دی پاکستان کے درسونا پا عربو کے درسونا پا کویت کے پا قطر کے پا افغانستان کے خدا پاکستان نا زیاد درسونا دی دا درسونا چاکولا قرآن چا راغستا چمسرڑے با مولا کے دا صرف دا جلالین سے عیسیٰ او دا بیزاوی سے عیسیٰ دا بے ہوتاوے نور دا قرآن نا بچوٹی وا اللہ رب العزت احسانو کا نن راشے اگورے شیخ القرآن مولانا طیب طاہری حفظہ اللہ زمونگا شیخ و مرشد محترم داغ پا درس کے پا زرگاو خلق ناس دی نو دیکھوا راشا پا داغ ثوابے کی پا جلبے کی مولانا عبدالمقدس باچا دارنگی مولانا امیر حسین باچا
په دغه ثوابه کې دی خو لګراتاو شه مینه او ټوپه تا مولانا عبدالوکیل صاحب درسونه نو دی خو لګراتاو شه مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب درس نو لګندب تلل شه مفتی شریف حسین صاحب نو په مرغوز راتاو شه مفتی توصیف صاحب داسې ورپسې راتاویږه راځه نو د تورډيري په مدرسه کې درسونه د تنار شیخ مدرسه کې دوره تفسیر پڑھاویږي دا دنیا پکې ناشتي داسې غرونو ته لړشه مانسری ته لړشه د وګي خطیب صاحب حفظه الله چې دی وخت کې په دې پاکستان کې دغه د عمر برابر په علماو کې څوک نشتا او نه د سند په اعتبار سره عالی التم په درگاو خلق شیخ د وګي ته قرآن ته بناستی هغه بوډا بابا دی او قرآن پڑھاوي ډیر پخوان خوان سره نو دی خو راشه لګ دیر او خال ربات تا التر زمانه یو غټ ولی او بزرگ په دین او په علم کې پختا شیخ عبدالشکور صاحب حافظه الله بزرګاو علما طلبا ورته ناس دی نو دی خو راتاو شه په کراچي نو شیخ عبدالرحیم صاحب د کراچي نه هغه خپل مورچه سنبال کړی دا او هغه محاذ باندې لګیا دی په کراچي کې د قران کریم هغه علوم هغه خلکو کې تقسیمیا نو دی خو راشه په پېښور کې خو بیا ګڼ درسونه دی خو په خراسان کې رحمت الله امین درس تا وګوره نو دی خو د لزاق په روډ باندې مفتی ایاز صاحب چې بهترین دینی مذهبی سکالر دی داغه درس نو دی خو بیا راشه مفتی فدا ربانی صاحب نو شیخ عبدالغفور صاحب دیگر د پېښور مولانا سمیع الحق پېښوري داغي درسونه شروع دي دا خو سلک درسونه نه دي محترمو نو دی خو چې تو ګوري په هری پور کې مولانا احمد جمشید خان په خیستان داس کې د قران درس ورکیا دارنګ محترمو مولانا عبدالحق ربانی سے په جلسه کې د قران درس او بیا چې شرینګل تا ورشي دیرتا مولانا عبدالحق شرینګل یو لوی ولی الله بزرگ په خیستل هجه کې د قران کریم درسونه ورکي دارنګ د شیخ د ویسا پرزند داغي زامن هغه د تفسیر پڑھاوي دیخوا په نسته کې زمونږ شیخ او مرشد مفتی مسلم نستوی داغه درسونه دیخوا مولانا صدر شهید شیخ صاحب مولانا هاشم ربانی صاحب دا خو یو ندی و استاد خایز ګلونه ډیر دی جوله می تنگا زب کم ټولوما نو که بیا را په پنجاب راتاویږي احمد جوغیب خان علامه صاحب نو حیدر حیات مولانا نو دارنګي علامه بندیالوی صاحب نو مفتی محمد جاجروی صاحب دا خو زیر وړو کی جال نه د قران د درسونو دا په ملک پاکستان د الله رب العزت احسان دی نو پښو کې شیخ امداد الحق صاحب او انوار الحق صاحب لګیا دي د قران کریم درسونه دارنګ محترمو بیا په ضلع مردان کې وګورا په ضلع مردان کې کوئی بر ملک زمونږه د شیخ فرزند مولانا طاهر درس دیخوا پا باکو ډیره کې شیخ احمد کریم مفتی مسیح الله طاهری صاحب داغي درسونه نو پا شموزو کی مفتی شیر محمد صاحب دیخوا مفتی سمحان صاحب یو دو خونه دی کنا دا د قرآن درسونه په عالم کی شروع دی د دین زیاد درسونه د بل چانشته نه د بل جماعت شتا او دی په قرآن کې خلکو ته دا بیانوي چې خلکو ځان د شرک نه وساتي ځکه د قرآن موضوع ده رد د شرک او بیان د توحید وګوره لقمان حکیم صاحب ویا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ خلق وی شی القرآن سو کو دی سو کو دی سو کو دا دنیا دا قرآن علوم ورکی نو آنکہ اگر ہے بند تو پھر دن بھی رات ہے بلا اس میں قصور کیا ہے آفتاب کا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کلچیوی لقمان سے خپل زویتا سویا یا بنیا اے بچنگیا لا تشرک باللہ دا اللہ سر شریک مگر زوام ان الشرک لظلم عظیم یقیناً دا شرک چے دے دا ظلم عظیم دے شرک سرے دا لوی پا ظلمونو کے غٹ ظلم دا دا اللہ سرا سوک شریک گرزولا ان الشرک لظلم عظیم سورة النساء آیت نمبر 116 سورة النساء آیت نمبر 116 پینزم پارا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقینا اللہ نہ معاف کی جدا اللہ سره سوک شرکو کی. اللہ سره سوک شریکو ګرځي دا جرم اللہ نہ معاف کی. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ چاچم شرکو کو دا اللہ سره چاچ شرکو کا. اے بابا جی چتا بل زید رد شرک اوری دلی ہوا تالے خود شرک وضاحت نو کرے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ومن یشرک باللہ چاچی دا اللہ سر شرکو کا فقد ضل دی گمراہ شو. دا سورة النساء آیت نمبر 148 گو رہے. آیت نمبر 148 صرف 48 تھے غالباً. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صرف 48 پنجم پارا. ان اللہ لا یغفر یقینا اللہ نہ معاف کئی شرک. اللہ سے نہ معاف کئی شرک. او شرک مو پیجندلو کنا شرک ستا ویلے کیے دو دا اللہ یو صفت بل تورکول دا شرک. او اللہ شرک نہ معاف کئی. ومن یشرک باللہ چاچی دا اللہ سارا شرکو کا فقد افترا اسما عظیما دلوی گناہ جوڑا کا. نو شرک دون خطرناک چیز دے محترمو. اللہ دی منگا و تاسو تمام مسلمانان دا شرک نو ساتی. شرک خطرناک جرم دے. دا شرک ناقابل معافی جرم دے. چلا چاپا کی دا کی شرک دے دا اس قسم عبادت اللہ نہ قبلی خیرات اللہ نہ قبلی. او دا دی وضاحت دا چی منگا پاتحہ شروع کو نو بیا با قرآن کے مخت دا شرک بدیت رازی. دا شرک دیر قسمون دی محترمو. مختلف علماء دا شرک مختلف قسمون ذکر کری دی. داغی دا پارا دا بازی کتابونو نشاندہی کوا پا دی باب کی دا مبتی شیخ عبدالغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے مقدم کتاب التوحید. مقدمہ کتاب التوحید دا شیخ عبدالغنی جاجروی صاحب. دارنگی تقویت الایمان دا شاہ اسماعیل شہید. تقویت الایمان دا شاہ اسماعیل شہید. مقدم جواہر القرآن دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ. کتاب التوحید دا شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پا تفسیر دا سورة النساء کی دا شرک اقسام ذکر کری دی. دا شرک غٹ قسمون یوصولی کے بیادائی خلاصہ بیانو. شرک پہ العلم، شرک پہ تصرف، شرک پہ العبادت، شرک پہ العمل، شرک پہ الدعا، شرک پہ الاسماء. شرک پہ سماع، شرک پہ الحیات، شرک پہ شفاعت، شرک پہ الندا،
شرک پی الرسوم، شرک فی الحلف، شرک پی العادات، شرک پی الذات، شرک پی صفات، شرک پی الاستمداد، شرک پی الاستعانت، او شرک پی البرکات. سو قسم شو؟ ډیر شي شو. چاولی کل ځان صاحب پیروله بیا غوږ کیده. شرک فی العلم نمبر ورکوي نو تاسو ته پته لګي. شرک فی العلم نمبر 1. شرک فی التصرف سو شو؟ شرک فی العبادات، شرک فی العمل سو شو؟ شرک فی الدعاء، شرک فی الاسماء، شرک فی السماع، شرک فی الحیات، شرک فی الشفاعت، شرک فی النداء، شرک فی الرسوم، شرک فی الحلف، شرک فی العادات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاستمداد، شرک فی الاستعانت، شرک فی البرکت، شرک فی التحکیم، شرک فی التشریع، شرک فی الطواف سو شو؟ چاولی کل کنا. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ خپل مایاناز کتاب العرفان کی ذکر کئی د شرک دو غټ قسمونه دي. اره دې ټولو خلاصه راغونډه کړې ده. شیخ القرآن رحمت الله علیه العرفان کی ذکر کئی د شرک دو غټ قسمونه دي. یو شرک اعتقادی دی او یو شرک فعلی دی. یو شرک اعتقادی او یو شرک فعلی. شرک اعتقادی دیتا وی چې داغی تعلق د عقیده سره داغی سلور غټ قسمونه دي. د شرک اعتقادی سلور قسمونه دي. یو شرک په العلم، دویم شرک په تصرف، دریم شرک په دعا او سلورم شرک په عبادت. اول د شرک سو قسمونه دي؟ دوا، شرک اعتقادی او شرک پہلی. شرک اعتقادی په سلور قسمه دی. شرک په العلم، شرک په تصرف، شرک په دعا او شرک په عبادت. شرک په العلم څه ته وایي؟ شرک په العلم دیتا وایي چې یو تن د الله نه علاوه پیر فقیر پیغمبر فرشتہ اغیل علم غیب ثابت کی. د الله نه علاوه بل چاته علم غیب ثابتول چې د الله نه علاوه بل چاتم د غیب پته لګي. نوک کې غل معلومولی شي، کوډ منتر معلومولی شي، د سبا پته ورته لګي، د غیب خبر خلکو ته ورکي. او د چا چې په دې نجومیان وکیدای
چې دی خو حقیقت کې مونږ ته قسمت معلومه او غلم راته معلومه. نو دا د غیب او علم بل چاته ثابت کو کنه، نو دا سړی مسلمان پاتې نشو، دا الله صفت بل تا ورک. خبره مو سمجھ ترانه لا. شرک په علم ستوي د الله نه علاوه بل چاته د غیب او علم ثابتول، د ما کان او د ما یکون. که پیر دی، که فقیر دی، که نبی دی، که ولی دی، که فرشته ده، که پیری دی، پیریانو تم د غیب و علم نشتا، ملائکو تم د غیب و علم نشتا، اے انبیاء تم د غیب و علم نو، نبی علیہ السلام تم د غیب و علم نو. پا دی مضمون پوشوی پا شرک پی علم کنا. یو ماشوم مور را لگلی یو بار ناست غطوی دن نرازا دغه ګوټ ته یو ماشوم ناستو، مور را لګلی دی او دی ټول ورپسې مزه یې که نه ابوجو که نشته. دلته راځه دې ملګرو سره کښېنه، شاباس دې سره کښېنه، خو جزاک الله شاباس. نو شرک په علم څه ته وایي؟ د الله نه علاوه بل چاته د غیب او علم ثابتول، چې په دې څوک پوه شو که نه نو بیا لکونه نه که کروڑونه روپۍ ترې نه روکې شي، خو بیا به چا پسې ګرځي نه چې له نوک کې راته غل معلوم کا، لکه د ایمان نه ورسره خلاصېږم. راځئ اوس دا مضمون په قرآن کې ګورو، ذهن به نورم صفا شي. اول هغه آیتونه راړو چې پای کې دا دي په غیب پویا یو الله. اول کم قسم آیتونه راړو چې په غیب باندې پویا یو الله. سورة البقرہ آیت نمبر 33. سورة البقرہ اولا پارا آیت نمبر 33. آیتونه په کوم مضمون راړو چې الله وی په غیب او یوازې زه پویم، بل څوک په غیب پوی نه دی. الله اکبر کبیره. اوس اندازه لګوي چې د قرآن د درسونو څونه ضرورت دی او چا ته ضرورت دی. ارزه ضرورت دی، نارینهو تم ضرورت دی، زنانهو تم ضرورت دی. ډیرو علاقو کې ډیرې زنانه ورماتی یا دغه جادوګرو دمګرو پسې ګرځي یا کوډو منترو والا پسې ګرځي، د ایمان نه خلاص شي. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. قال فرمائل اللہ ملائکو توئی الم اقل لكم آیا ما تاستا نوویلی انی اعلم غیب السماوات والارض چې یقینا یوازې زه پوهېږم په غیبو د اسمانونو د ځمکې باندې، او زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. انی اعلم غیب السماوات والارض. الله وی زه د اسمان او د ځمکو په غیبو څوک پوهېږي؟ الله وی زه ور باندې پوهېږم. سورة انعام آیت نمبر 3. سورة الانعام آیت نمبر 3. وهو الله في السماوات وفي الارض. پارا وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم الله پويږي سركم پپټو خبر استاسو، وجهركم پخکار خبر استاسو، ويعلم ما تكسبون او پويږي الله پاغه سجتاسو یې کوي. ستاسو درې حالات دي کنه، یو انسان خبر لکه ساتي، یو په جبر راولي او دریم په لاس خپو یو کار کوي. د انسان درې واړه حالت ذکر کا. یعلم سرکم وجهرکم دا یادوا التعالی سوی انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون.
الله پویږي پرازونو ستاسو کستا پټ لکه رازونه ګنده خیالات ګنده منصوبې الله له پته دا چا سره مخامخ یو شان پشي شابل شان دوتن جنگي دورونه جنگي دارنګي رشتہ دار جنگي رور او خور جنگي میس کې چکم دی اډو کې ولا ورولي جنگول کې نو الله له پته نه نسم یعلم سرکم د دوتن میس کې سم خبره کې اغم الله له پته دا یعلم سرکم وجهرکم ويعلم ما تکسبون آیت نمبر 59 وګورئ سورۃ الانعام دا چې کله تکرار کوي دا سره په یادوي چې وګورال ته بقره 33 نو انعام 3 نو دارنګ سورۃ الانعام 59 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو خاص الله سره چا بیان د غیب دی د غیب چا بیان چا سره دی چا بیان د سی د سندکی یا د یو کمری کنا چې کم سیس ته تعالی لګی دا غی چا بیانی کنا نو دی آیت نه دا معلومه شوا چې د غیب او د علم الله ځان سره تعالی کړی دی نو چا بیان چا سره دی نو چې سو کوئی بل پیر فقیر او دمګر جادوګر تعویذګر غلم د تعویذونو او د کوډو منترو پته لګي معلومه یې الکه نو دا چا بیان تعالی کله درکې په زور دته واغستې خبره مو سمجھ ترانه لا ته قران ته کینه چې ستا برین واشنګ وشي او ته د قران نه لري ساتلې وي تا ته وی قران ته مکه نه ښا اوسم داسې خدای خدمتګاران ملاویږي په مدرسو کې وړو بچو تم وایو دارنګي عوامو تم وی پټ پټ ورته وی درسونو تمزه ګوره ښا چاته دا تبلیغ نه مني چاته وی دی قران نه مني زش پورس قران بیانوما ته په قران باندې ګټه وټه کې په قران پیسې پیدا کې په قران چړ کې نو ته قران منی او زه قران نه منم په دې باندې غریبانان متنفر کوي چې سو قران تکیننی داولي خپل مقیده ګندوا د قران د درسونو مخالفت به هغه تن کوي چې په عقیده کې ګندونو د چا چې عقیده صحیح کنه هغه د قران درسونو ته خوشاليږي او ته نور مسلمانانم کې را لېږي چې قران تکینه چې عقیده مو برابر شي وعنده مفاتيح الغيب خاص الله سره چا بیان د غیب دی ما ملګرو ته ډېر پخوا ویلو مې تاسو کې پدی خلکو کې خو او خراب معلومه وي نو تجربه وکي اسی ورتوایا ستاره جمعه امام دی مولوی صاحب دی ویل جی الحمدلله زه خساره ته بجې درس ته زما بیا 11 بجې واپس راځم او روزه کې هو 12 پوری درسي نو کدی وی چې ماشاءالله سبحان الله یاره مونږ تم پکې دوا کوا دا حق پرست دی دا صحیح سره دی او کته ته وی چې سدی وی ته د قران په درس پويږي ال تک کیږي بل څوک د تنو معلومه نو ته پوښه چې دل میں کچھ کالا کالا ہے ښا ته پوښه چې دنه پړه کې غټ غونډاري دي او ډېری ګنده عقیدې دي کني به د قران په درس باندې دون نه پریشان کېدو دلته درس کیسه دي خو مون خلکو ته دا وایو چې الله ویا خاص ما سره چا بیان د غیب دي نو بل څوک په غیب نه پويږي نه پیر پويږي او نه فقیر پويږي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو دا قران خلقو تاکیدار اکمال کوي صحیح کوي خو چې څوک ځان صحیح کوي او کنه درس ته نارینه او زنانه راځي یاره خلک به وایي چې ګوره گاونډیان مو درس ته ځي او تاسو نه ځئ او تاسو خو نږدې خپلوان یې پردي خلک راځي او تاسو نه ځئ اسی زی راځي او نه زده که انګریزي عقیده زده نه کي ښه بیا هم دغه دمګرو تعویذګرو جادوګرو پسې ګرځي شپه او ورځ وعنده مفاتيح الغيب دغه انجام ډیر خطرناکي بیا تا ته پته ولګی دا استاد دنیا او د آخرت د ځان د پیدې د پاره دی وعنده خاص د الله سره مفاتيح الغيب چا بیان د غیب دی گویا چې د غیب علم الله تعالی کا چا بیان چا سره کی غو دی چا بیان ځان سره کی نو لکه دا تا کله دا تعالی کو لو کړي دا چې ته مال د غیب پته لګي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو نبويږي په دې غیب الا هو مگر بعضی جادوگر دمګری ته پويږي الا هو صرف یو الله ور باندې پويږي ويعلم ما في البر والبحر
گورا حدیث مبارکو کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من اتا عرافا سوک چې نجومی او پالگر تراغی او د یقین دا او چې دی ما ته نوک کې غل معلومي ما ته د لاس د لکیرو نه قسمت معلومي ما ته دی پال معلومي ما ته غل معلومي ما له کوډه منتري معلومي نبی علیہ السلام فرمائی دا سړی چې دی د په قرآن کریم سره کوپر وکړو دا وړه خبره ده یاره دا دون اهم خبره ده چې د غیب او علم دی بل ته ورکه خو عقیده دی تباہ او برباد شوا وعنده مفاتيح الغیب اوس په ایمان وای د دې درسونو ضرورت شته کې نشته ها سونه ضرورت سونه دنیا روانه ده ويعلم ما في البر والبحر ويعلم الله پويږي په هغه څه چې پوچ کی دي او هغه چې په دریاب کی دي وما تسقط من ورقه را غرزيږي او پانا مگر غم د الله په علم کې دا نه یو دانا پتیرو د زمکه کې ولا رب لام داون اوچ الا فی کتاب مبین مگر د الله په علم کې د ښکارا سورۃ یونس آیت نمبر 61 دا خو خون کې ذهن تازه کیږي د سرا سورۃ یونس آیت نمبر 65 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب نپٹیگی دربستانا پا قدر دا زری فی الارض نپزمکا کی نپاسمان کی ولا اصغر من ذالک نورکوٹ د دینا ولا اکبر او نلوی د دینا الا فی کتاب مبین مگر فیلم د اللہ کی دخکارا سورۃ ہود ور پسے وګورئ 5م آیت سورۃ یونس پسې سورۃ ہود آیت نمبر 5 د یولسمه پاری اخیری آیت يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور يعلم پويږي الله په هغه څه چې دی پټیا دا خلق سپټه پټه جاخي کی هغه عالم پته دا هغه چې دی ښکار کوي الله خدا سے ذات دے انه علیم بذات الصدور یقینا الله په دې پرازونو د سینو باندې ګور دا مضمون چې موږ راړو کنه قرآنی آیتونو کې دغه به سو خبر زده کو یو دا چې غیبدان یوازې یو الله دی غیبدان څوک دی دا صفت ببل چاته نه ورکو دا چې تعالی وی قسمت کې دی دادی اوس په دې موبایلو کې پدې کې یو ایپس راوته خپل شکل به پکې ورکی او تا ته به وی چې په 2000 تب 100 کال پس خوش قسمت او تب بد قسمت کنا ستا قسمت چې کم دینو ته خوش قسمت او ته بد قسمت دا اک سيزونه دي خو په یو نوې جدید طریقې سره خلکو ته پیش کیا هغه غلطي عقیدی دي انه علیم بذات الصدور یو به سره دا ذهن کراولو چې الله زما د ار پټ او ښکارا نه خبردار دی اسی په ایمان وای چې ما او تا ته دا پته ای چې زما د دې غلط کار نه زما رورو زما پلار او زما مشر هغه خبريږي نو موږ نه ځان ساتو کنه ساتو چې پته وته نه لګي رور را نه خبر نشي زما د غلا غلطه نه پلار می خبر نشي نو د الله نه پټی دی شي نو د الله نه خو نشي پټی دی نو ته ګناه کې نو کستا دا قیدر چې زما الله زما په حال خبر دی ځکه علیم بذات الصدور دی نو گناہ به وکړي شي بیا غلا به وکړي شي زنا به وکړي شي بے حیايي به وکړي شي غلط خبرې به وکړي شي حرام خوري به وکړي شي سود خوري به وکړي شي لیکن الله می خبردار دی الله می ویني دارنګه سورۃ ہود آیت نمبر 123 سورۃ ہود آیت نمبر 123 آخری آیت د سورت وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لد علم د غیب
د اسمانونو او د زمکو د اسمانونو د غیب علم یوازې یو الله لدی. دا قرآن کې الله ښکاروي د غیب علم د اسمانونو د زمکو یوازې چا لدی؟ یوازې یو الله لا. دارنګي سورت رعد آیت نمبر 8 وګورئ. دی پس یوسف دی سورت یوسف پس رعد دی. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. الله پویږي پاغه چې پورته کوي هر زنانا او هغه چې کوي رحمنا. عالم الغیب والشهاده الله پوه دی پپټو پخکارا. دا د الله صفت دی عالم الغیب. عالم الغیب صفت د چا دی؟ د یو الله عالم الغیب. ورپسې وګورئ سورت ابراهیم، سورت رعد پسې ابراهیم دی آیت نمبر 38. د ابراهیم علیہ السلام دعا دا دیار لسمہ پارا سورت ابراہیم آیت نمبر 38. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے زمونږ ربا یقینا ته پوهیږي پاغه څه چې مونږه پټو او په هغه چې مونږه ښکارا کوو او نه پټیږي د الله نه ایس یو سیزا نه پس مکه کې او نه پاسمان کې. د الله نه سپټ پنا نشته، د الله نه سپټ پنا نشته. اوس کدا عقیده برابر شوا نو مونږ خو چې چاته کیمرې لګېدلي نو بیا احتیاط کوو. کنال ته لیکلی احتیاط کیجئے کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے. د کیمرې سترګې دی ویني. یعنی که الله داسې ذات دی داغه نه څه نه پټېږي نو چې مسلمان یې که نه او دې ذهن ته یي لیکن الله مجھے دیکھ رہا ہے. د الله نه څه پټ نشته، دی به سمي. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. دا ګڼ آیتونه دي دا چې مونږ راړو کنه ماښام پورې نه ختمېږي چې غیبدان یوازې یو الله دی. راځي اوس یو څو آیتونه په دې راړو چې د الله نه علاوه بل څوک په غیبو نه پوهېږي. آیتونه په دې خبره چې د الله نه علاوه بل څوک په غیبو نه پوهېږي. دا آیتونه په سر راړولو. آیتونه په دې خبره چې په غیبو یوازې یو الله پوهېږي. اوس آیتونه په سر راړو. آیتونه په دې خبره چې د الله نه علاوه بل څوک په غیبو نه پوهېږي. سورت بقره بیا د سورت بقره نه شروع کې آیت نمبر 32. ملائکہ علیہ السلام تا اللہ وی چه انبیونی بیاسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. قالوا نو ملائکوی سبحانک پاکوالی دی تعالی را لا علم لنا منگتا علم نشتا. ملائک منگتا علم نشتا. ملائک غیبدان ندی، ملائک پا غیب نپوئیگی. ملائک سوئی لا علم لنا، ملائک سوئی لا علم لنا منگتا دا غیب علم نشتا، منگتا پتا نشتا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. سورت مائدہ آیت نمبر 109. سورہ مائدہ آیت نمبر 109 پارا. یوم یجمع اللہ الرسل، رز د قیامت دا اللہ بطول پیغمبران را جمع کی خواہ. یوم یجمع اللہ الرسل پک مرز چه برا جمع کی اللہ ټول پیغمبران. فیقول اللہ بوتوی مازا اجبتم، تاسو د قومون طرف نس جواب درکڑے شوی ہو. قالوا ټول انبیاء بو لا علم لنا انك انت علام الغیوب.
لا علم لنا مونږ ته علم نشتا چې مونږ وفات شو مونږ د دنیا نه راغلیو نو بیا خو مونږ ته د هیڅ پته نشتا وګوره انبیاء کرام علیهم السلام تمام انبیاء په غیب نه پوهیږي دی آیت کې دا نفی د علم غیب عن جمیع الانبیاء بعضی نیکان چې کوم خلک وي پیغمبرانو ته د غیب علم شته که نه هغوی وي دا په دې پیغمبرانو هیبت راشي د هیبت د وجې به وي چې لا علم لنا په کلاره کې نه قرآن کې الله بل مقام کې فرمایي لا یحزنهم الفزع الاکبر انبیاء و نیکان خلق به نه پریشانه کیږي التا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون څنګه به ورته روب د وجې نه وایي قالوا لا علم لنا دی بوای رب مونږ ته علم نشتا سورۃ توبہ آیت نمبر 101 سورۃ توبہ آیت نمبر 101 یولسم پارا یولسم پارا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اے پیغمبراز تاسو نگیر چاپیر بانڈو کے منافقان دی پیغمبر تلوستان نگیر چاپیر منافقان دی نو پیغمبر نگیر چاپیر منافقانی خواو شاکی اسی گی مخامخ یو شانتی پشی شابل شانتی یا دا پاک دائی دا تسلیم شو کانا ټول خلق بتا سره مرګري نه یو سب استا خلاف می پریشان کیږي ما بعضی کس د قران درسونه شروع کی نو دی غریب پړسیدلی ولې خپه یو پلان کیږي کې پلان کی مخالفت کو نو لیکه مخالفت بکیږي نه دا خو پدې کې راځي دا خو دې سره تړلې خبرې دي دا لار د دعوت چې دا د عزیمت لار ده دې لپاره ګوره یو کتاب ښا دعوت عزیمت دعوت عظیمت کتاب گورا دا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ اے پیغمبر استاسو نگیر چاپیر بانڈجاتو کے منافقان دی او پدی استاسو پدی مدینہ کے مکلک دی پا منافقت کے خواہ امپلے و پیچ دیکھلی خواہ کلک دی لا تعلمهم اے پیغمبر تا تا معلوم ندی دا قرآن آیت دیکھنے دے پیغمبر تا اللہ وی تا سره په دې مدینه کې منافقان اوسېږي او تستا علم کې نشته تا ته نه دي معلومو نو پیغمبر بزر په نوک کې کتلی کنه چې کم کم دي څنګه ذهن پاکی که نه پاکی چې قرآن ته کېناستې پیغمبر ته الله لا تعلمهم نحن نعلمهما دی وی په پلان کې پیر ته پته لګي او پلان کې فقیر ته پته لګي لا تعلمهم تا ته پته نه لګي زمونږ استادانو به وي یو کس پیر تراغی کسان دی راغلی پیر سے بوتا قسمتون معلومی تاویزون ورطا روباسی نوی سڑی زان مراقبو کو پزان سادر واچولو حق ہو حق اللہ چغی وی دا دو کسان ناس تی دا سیب دا سی گڑے تا گوری مخامخ چکر دا سی لس بجی شوی پکی کنا یو لوٹ کیا وارو یختای خیر وی معلومی گی دا چی دا مورید نمی کوزا ماتا شوا هغه کسان یې بولته دي که صحیح سړی ته راغلی یو ښه پته ورته ګوره د دلته نه ولګېده هغه مرید چې راغی لکه مرید اولي ناوخته شوې وایي تا راته ویې نه چې پوره 10 بجې شي کوزه به ماته کړي یو دا خو راله تا ویلي و که بعض وي که نه ساده غونته وي نو هغه هر څه ښکاره شي دا په دوکو دړاکو سره څه د لاس په صفایې سره څوک وي د چا د ژبو نه چې کوم دی نو داره وباسو د سترګو نه چې کوم دی نو داره وباسو اوس پکې یو او دا پنجاب خو د دې داسې خلک پنجاب ډېر پیدا کوي اوس په پنجاب کې ناشنا ناشنا پیران دي ښه یو ځای کې درګاه دی نو هلته صرف پرتوګونه ځوړن دي ښه پرتوګ والي سرکار څونه د بې د چا چې اولاد نه کېږي نو ځان سره به خپلې جامې نورې یوسي نو پرتوګ به هلته درګاه کې ځوړن کی او یو چپړو والا هلته به چپړې ځوړن دی چپړې الله اکبر کبیره اوس پکې یو دی میک اپ والا سرکار میک اپ والا شونډې ځان له سری کړي یا مخې ځان له سور رایستي یا
او څه تسبیح را پیدا کړی او کلس 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 کوي او کوپ کوپ په لو سپیکر شو په سرونو لاس کې دا ډیر اهم مضمون دی ښا دا وګوره قران کې الله فرمایي اے پیغمبر لا تعلمهم نحن نعلمهم تن پیجن دی لرا مونږه پیجنو دی لرا غیب دان چې دینو یوازې یو الله دی وګوره پیغمبر علی السلام تم د غیب پته نشتا سورۃ انعام آیت نمبر 50 وګوره سورۃ الانعام آیت نمبر 50 آیت نمبر 50 سورۃ الانعام پیغمبر علیہ السلام تعالی وی قل اعلانک خلق تو آیا لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب اعلانک اے نبی علیہ السلام خلق تا چې زنویم تاسو ته چې ما سره خزانی د الله دی ولا اعلم الغیب او زن پویګم په غیب باندې خکارا اعلان دی اے پیغمبرا خلق تداو آیا چې زه په غیب باندې نه پوهیږم دا چې مون قران کې وګورو کنه ګڼ آیتونه د ابراهیم علی السلام ملمانه رااله ملائکو په شکل د انسانانو کې رااله هغه وت زر زر سخی حلال کو که ابراهیم علی السلام ته پته وی چې دا ملائک دین بیا به تسخی حلالو د الکانو په شکل کې ملائک رااله لوط علی السلام ته لوط علیہ السلام سخت پریشان شو کاغه ته پته وی چې دا خو ملائک دی الکان ندی هغه پریشان شوی وی وګورا سلیمان علیہ السلام هغه وی الکه هدهد نوینم که سلیمان علیہ السلام په غیب پوی بیا به داوی چې مالی لا ارل هدهدا وګورا هدهد راغي سلیمان علیہ السلام ته وی احط بما لم تهد به وجئتك من سبع بنبأ یقین اے سلیمان علیہ السلام زما پا علم کی یو خبر را لستا علم کی نشتا خواہ کی ملک کی بلقیس حکمرانا دا سلیمان علیہ السلام تا داغی پتا نوا زکریہ علیہ السلام راغی دمائی مریم سرا ناشنا پروٹ پراتو او توی انا لکی حازا یا مریم دامی وید چرتی نراغلی دی اگر انبیاء کرام علیہ السلام غیب دان ندی دا قرآن کریم کې پدی عنوان باندې ګڼ آیتونه دي یو آیت راوړاوي پدی عنوان سورۃ النمل آیت نمبر 65 سورۃ النمل آیت نمبر 65 نو لسم پارا شلم پارا دا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون اے پیغمبر ته اعلانو ک لا يعلم نپويږي سوک من اغه مخلوقات فی السماوات چې پاسمانونو کې دي او اغه مخلوقات چې پزمک کې دي پس نه پويږي الغیبا په غیب باندې الا الله سوا د الله نه دا کم خلق چې بل سو غیب دان غني بل چا پسې ګرځي دا رسونه آیتونو منکر دي دا قران یو ټکی چې نه مني هغه کافری قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل اوا خلقتا لا يعلمون نپويږي هغه مخلوقات چې پاسمانونو کې دی او پزمکو کې په غیب او سوا د الله نه په غیب او یوازې یو الله پويږي وای علم غیب کس نه میداند بجس پروردگار ای کې میں گوید کہ من دانم ازو باور مدار مصطفی ہرگز نہ گپتے تا نہ گپتے جبرائیل شهم نہ گپتے تا نہ گپتے کردگار احادیث مبارکو کے راضی کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه مرګرو ته يهودنه په ډوډۍ کې زهر چولیو کنا نو که پیغمبر ته پته چې په دې ډوډۍ کې زهر دی ایار ردا په ډوډۍ کې زهر اچي بیا بتلو پیغمبر یا بنو تلی یا بیا به غنوړې نه روچتولا د نبی علیہ السلام په پاک بیبي باندې الزام لګیدل وکنا زمونږ استاد په مور عائشہ صدیقہ باندې پیغمبر ته پته نه وجدا س کیسه دا
اللہ اکبر کبیرہ. نو احادیث مبارکو کې دا مضمون ثابت تے زمون فقہاء احناف هم ذکر کئی فتاوی قاضیان لکلی دی دا فقہ حنفی معتبر فتاوی دا وی رجل تزوج امراتا بغیر شہود یو سڑیو دیو جنے سرے نکاح تڑلا گواہان پکی نو دی سڑی پکی دی خزی تووی چی خدای و پیغمبر را گواہ کر دیم اللہ و رسول گواہ دے سیوی زما استاد نکاح گواہ سوک دے اللہ او رسول گواہ دے نو فتاوی قاضیان وی یکونو کفرا دا سڑے پدے خبر کافر شو اللہ و رسول گواہ دے دا ولی لِأَنَّهُ اعتقد ان رسول اللہ یعلم الغیبہ زکد دا قیدو ساتلا چھ پیغمبر زما دا حال نا خبر دے اگا گواہ دے پیغمبر سن گواہ دے فتاوی بزازیہ ذکر کیا چھ چاہوی چھ زمون دا مشایخ و ارواح حاضر دی زمون دا کم مشایخ و نیکان و اولیاء بزرگان چھ دی اسم زمون دا حال نا خبری گی دی سرم دا سڑے کافر کی گی دا چې به روحونه راځي او په بلې کینی او ولا ورونه کولاو پرې ده او بینوا در نه لاړ نشي دي سره به سکولا دا خبره پتا وا عالمگیری هم ذکر کیا دارنګي دا غنو کتابونو دا فتوا ذکر کړي دا خو باز خلق د خپل مذهب کتابونه نه سټډي کینو نه مطالعه کینو علامہ شامی رحمت الله علیه اغم ذکر کړي چې داوود علم غیب چې دا چې څوک د علم د غیب داوا کوي چې زه په غیب پوهیږم یا زما پیر فقیر یا نبی ولی په غیب پوهیږي نو علامہ شامی وایو چې ان الدعوه علم الغیب معارضه لنص القرآن فیکفر بها پدې سړی کافر کیږي وي دارنگ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی وئی الکفر علی اعتقاد انہو علیہ السلام عالم الغیب دا قیدہ ساتل چی پیغمبر پا غیب پوئی گی نو دا کفر دے چی سو کوئی نبی علیہ السلام پا غیب پوئی گی نو دا عقیدہ دا کفر دا نو دا شرک پہ العلم دویم شرک پہ تصرف تے شرک پہ تصرف دیتا ہوئی چې دا اللہ پشان دا اللہ مخلوق اختیار من واقدار حاجت روا مشکل کشا اولاد ورکول والا برکت ورکون کی اگنی ما فوق الاسباب دا چا چې دا عقیده‌ای چې الله خپل بندګانو ته اختیارات ورکړي دي نو تفسیر ابن کثیر والم ذکر کئی دا خبر دا کفر دا علامہ شامی وی رد المختار کی چی دا چا دا گمان دی چی ان المیت یتصرف فی الامور چی دا مڑی تصرف کئی پا کائنات کی نو دا عقیدہ ساتل و اعتقاده ذالک کفر دا عقیدہ کفری دا اس پدے بانے آیتون ذکر کہو چی پا کائنات کی متصرف اختیارمن ذمتدار مشکل کشا حاجت روا کارساز دا صرف او صرف یو اللہ دے اولاد ورکون کی یو اللہ عزت ورکون کی یو اللہ سورة البقرہ آیت نمبر 142 چھو اختیارمن یواز یو اللہ دے سورة البقرہ آیت نمبر 182 دویم سپارہ اول صفا قل للہ المشرق والمغرب
قل اوه اے نبی علیہ السلام خاص اللہ لا اختیارات د مشرق او د مغرب دی اختیارات یوازې د یو الله سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 آیت نمبر 284 چې اختیار من ذمہ دار کارساز یواز یو الله دی د سورۃ البقرہ اخیری صفحہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ خاص اللہ لرام آغا سو چی پاسمانونو کی دی آغا چی پزمکا کی دی اختیار من یوازی یو اللہ دی دا اسمانونو اختیاراتم دا اللہ سرام نو دزمک اختیاراتم دا اللہ سرام دارنگی سورۃ مائدہ آیت نمبر 25 گو رہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 25 قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی موسیٰ علیہ السلام وی اے زما ربا زما اختیار خو صرف د خپل ځانونو بنی اسرائیلو کې خو زما سے اختیار نو البته دا رور دی نو دی رور ته می ذمہ داری په حواله کړې وا انی لا املک الا نفسی زه د خپل ځان اختیار مند مربا بنی اسرائیلو کې زما اختیار نه چلی دا سورۃ اعراف آیت نمبر 188 سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 نہم پارا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اے محبوبہ خلق تا اعلانو کا چیزے اختیار من نیم دا پار دا خپل ځان نه دا نفع او نه دا نقصان پیغمبر تا اللہ وی سورۃ اعراف آیت نمبر 188 اے محبوبہ خلق تا اعلانو کا لا املکو ز اختیار نلرم دا پار د خپل ځان نه دا نفع او نه دا نقصان یعنی پیغمبر ځان ته نه پنشي ورکولې ځان نه نقصان نشي د پکولې نو چې ته درگاہونو ته ځې چې داغي خوري ځان سره ساتي او دا رنګې ته اغا پتار کې دا حیثیت لري چې دا تار می لاس ته اچولی مصیبت بن راځي دا خور چې د درگاہ سټما بیماری براته ناراضي پیغمبر تعالی ته اعلان وکا زما خپل ځان ته د نه په نقصان اختیار نشتا نو طالب خصص نقصان در کی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا تانه به بیماری او مصیبت سپیلنی څنګه واړی بعض خلک دا خصوصیت سپیلنو کې منی بعض خلک په چیرلو کې منی چیرلې لږی کوي قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا او ډیر خلکو په علاقو کې مو اغیبا د گیدل لکیز وړاندول اخکر به وړاندول سپیا کو چیتر به وړاندول کشران ندی خبر مشرانو لپته دا چا به خيستا کور جوړ کو کنه پای کې به چیتر وړاندکا چې دا کور د مصیبت نه بچي دا سه بوا کدا سه بنوا چې دا نظر نشي او چا به پکې سپیا کا وړاندکا الګي دا سپیا کا دونه خصیص دي د نظر ماتي د پاره کنه نو چې غم خاده ته دین یو سپیا کا ځان ته دی وړو تم یو وړاندوا یو چیتر ځان ته وړاندوا دا جهالتو الله احسانو کو دا توهمات دا جهالتنا دا تور تمونه ختم شوها قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا دارنگی قرآن کریم کے سورۃ حج آیت نمبر 73 وګورئ سورۃ حج آیت نمبر 73 ولسم پارا سورۃ حج آیت نمبر 73 یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له
دا چې ته آیتونه راړې بیا به تنګېږي نه پریشانه کېږي به نه او کله کله سړی ستړي شي دی درس ته دا ملا سړي کې راوالي دا خپې سړي کې راوالي دغه وخت کې په دې زړه کې سوال کوه وایه ربه ستا کتاب ته راغلی مخه او اصل خوند او مزه دغه وخت نه شروع کی دغه د قبولیت وختونه شروع شي چې ستا د خپې او د املا دړ شروع کی اته بیا هم قرآن ته ناست دی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو یو مثال بیانیږي توجه سره واورئ ان الذين یقینا آکسان تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوي سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا مچ قدر نشي پیدا کوله ولو اجتمعوا لا گر کدا ټول ولا راجم شي وای يسلبهم الذباب شيئا کدا مچ سو تخت غم تی نشي خلاصوله د دې خدغه پوزیشن دی دا نن رالل اولیاء ته د خدای درجی ورکي او د یو لسم ځوان الله اکبر هغه ته تصرف هغه ته ذمہ داری وسپارلا عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه تا ویغه متصرف دی او غ ذمہ دار دی دا شرکیات په خلکو کې را دن نشو په دې عنوان باندې ګڼ آیتونه دي نبی د شرک په تصرف باندې سورۃ یونس کې الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ سورۃ یونس آخری آیتنا آیت نمبر 49 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کور سیتا تعالی لغون تا تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتا لرکون کی داغی بغیر دا اللہ نبل سوک بیماری را وستوال یو اللہ ٹوخی را وستوال یو اللہ تبر را وستوال یو اللہ دا تبی ذمہ دار یواز یو اللہ دا شری ذمہ دار یواز یو اللہ دا سری مخی ذمہ دار یواز یو اللہ دا پا دی وطن کې دا نو پلان کې دا ماشومانو دا تبی ذمہ دار دی وی او پلان کې دا ټوخی ذمہ دار دی او پلان کې دا شری ذمہ دار دی او پلان کې دا من نکې ذمہ دار دی دا من نکې نقطه خبر چې دا من نکې او بچارا خطه یار من نکې دا غي ذمہ دار تور ډېری بابا ګرځولیو دا غي خورې به راوړي نو بیا کې په چا دانه راوخته نو پچم کې بغیر خوري خوري تاسو کړه تور ډيري بابا خبره وا ویلګه غونډه کوم ساتلې ده د خلکو عقیده جوړه وا ته چا په بدن باندې لک تکلیف راغی درونواله وای خوري سپیرانی در کراو سپیرانی به لوګي ک وای خوري غ پلان کې بیل مازه چې دغه چیرلی لوګي کړي وي باتی دي جوړه کړي وا ک تاسو کړه د بیل مازه چې چیرلو ته غټه ور کړی هلکه ګور دې متصرف ګرځول دا سی جہالت دریم قسم شرک شرک پی الدعا شرک پی الدعا دی تو وی چی پخپلو حاجاتو مشکلاتو کی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا را مدد چچغوال دا اللہ نا علاوہ بل سو کرا مدد کول پخپل حاجتونو کې دا چې مونږ او تاسو قران کریم وګورو قران کریم د انبیاء کرام علیهم السلام حالات بیان کړي دي چې پیغمبرانو پخپل مصیبتونو کې یوازې الله را مدد کو پیغمبرانو څوک را مدد کول آدم بابا باندې مصیبت راغی حوا بی بی باندې مصیبت راغی نو آغا مصیبت کې چغه کا ربنا ظلمنا انفسنا مصیبت کې چاته چغه والا ربنا ظلمنا انفسنا ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغللا بیماری په سوا قران او حدیث کې دای تذکرہ نشتا ویخه کې خوب درغله ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغله وا بیماری سوا قرآن حدیث کې داغي تذکرہ نشتا خو هغه بیماری کې چغواله وا رب انی مسنی الضر اے رب بیماری را تراغلی دا ترا باندې رحم وکي یونس علیہ السلام خطرناک جیل ته تللی ښا
د تلو راتلو لار نه معلومه د مئی په ګیړه کې د مئی دا الله سونه لوی بادشاہی دا داسې میان مشتا چې په ګیړه کې غونډ انسان زیول شي ښه دونه غټ میان او دا حدیث مبارکه او کوم راځي صحابه کرام موږ په سفر روانو یو جهاد کې نو یو کجوره برا سره واغه مو چوپل غاډو کې نو هغه بیا ختم شو بیا غي کار نه کو ډیر د لوګي حالو و دې کې د سمندر په غاړه غاړه تلو د سمندر راته یو مې وروشتو مونږ 300 کسانو یو میاش مو ما یو خړو 300 کسانو او سونه ما یو او مونږ سم سار بشو خبره هغه وخت کې الله اکبر نو وګوره هغه یونس علی السلام مې تیر کړی دی نو یونس علیہ السلام التفنادا فی الظلمات چغی والا چاہتا چه آدم بابا ابراہیم بابا پنے کیا رو رسی نا پنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا اگور یونس علیہ السلام اللہ لچغو والا اللہ قرآن کی اے زما بندگانو ادعونی مجھے پکارا کرو ما تچغی وخے استجب لکم زبستاسو سوال قبلو ما او دا په دې وطن کې امدا سے خلقو دی جمعاتونو کې به کتابونه پراتو او هغه کتابونو کې بسو ما ته چا کتابونه را بار کې وجیده کې تاسو وګوره دا موږ ضایع کوو نو کې یو کتاب وکړو مناقب د یو لسم ځوان امه د ځان تر جدا کو ما ځان سره روانه غستو کې دونه خولي کسی تاسو مو عقل حیران شي و یو پیرا د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو موریدو تجارت د پارتل بل وطن تا نو چې کله تجارتو کو ډیر پیسې پکې وګټلې نو پلاری باندې په ډاکوان را پاسې ده نو چې ډاکوانو ته پیسې واغستې کنه د الته نه چغې کې چرا مدد شلوي ازوانا د بغداد شاهي میرانا مانی ول لمن استادا ودل ته په جیلان کې جیلانی سے په وجد کراغي او هغه خپل پړنې وېستا او دی غړې په شوپې په وګ او وروي وشته پړن بل ملک توروال وتخا سم د جاز مشیندري پکې ولګیدا او ال تغیو یو ډاکو پیدا کپره ولګیدا او ار یو بیهوش شو او ال تغ مرید خپل پیسې ته نواغستې او د پیر بابا پړنې راواغسته د جیلانی صاحب او راغي او د یو لسم ځوان منښت او نظرانه پیش کړه دغه شکریا ادا کړه وګوره کنه د اولیاء دون زور دیخه پدی کیسو کتارو دا خلق راوړې دلیو او دا لاسکه وی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پلار روانو نو یو بوډه وا اغي جړل دریاب سره خوا کې ناشتا وا وی جیلانی سے بوتوی چې بیبي ولې جاړې وی دما چې کوم نه یو لسکاله وشو دو لسکاله می وشو چې دلته کې مونږه د بچی ډولې راوړه په کشته کې نو دیزه کې هغه کشته غونډه غرق شوی دا سره د جنجنه وی غوته چې خواشه مټی راون غاړلې او چې لاشه ورخوا کو کنه بیړې راويستا لکه دولس کاله بوډیم دغلت ناس ته دریا په غاړه او دولس کاله غ جنج سره کشتیم په دغزه کې وا التبه خلاص کاک بهم کو خو سوینو وی یو لسم ځوان د دولس کالو ډوبه بیړې راځته دغه تاسو نه منه اولیاء چې ته دا کسی دی ګورو دا بی ادب دي نو دا پنځ پیریان دي نو دا اولیاء نه مني دا دعا نه مني دا نه مني خلق بدنامي الله اکبر کبیره بل بوډه روانه نور څه کاری نشتا صرف د بوډېګانو کسی دی یارا بل بوډه روانه و جړلې ابه ولي جاړي وې زمان یازبین زویو او ملک الموت راغی سیته واغستا وی ښا و دغه یو بچی دی ویاو وی ملک الموت بس هغه اتوماتیک انداز کې ور ودانګل ملک الموت مخ کې دی ور پسې وخا دی ور پسې او داسې ګاډري د 400 کې میو سټیشن دی داغه نړۍ پاسيږي ښا هغه نت نه روزانه سره نوې کیسې کوي د یو لسمې ځوان وی ولګیدو ملک الموت را لاندې کو او یو پړه کې ته تاو کو د روحونو کسوړې ته واغستا نو بوډې ته چې کم دینو زوی ژوند دی کو او ملک الموت جړل وی د الله دربار ته لاړه وی الله ته چولی جاړي وی ربا یو ډیر زور اور سره را پسې شوی وی معلم د روحونو کسوړې را نواغستا وی الله رب العزت ورته وی چې سوکو وی رب ما خو پیجند نه خو خلک وی دا یو لسمې ځوان دینو
خلق وی چې دا لوی ځوان دی الله ته چپ پاغه زمام وسنه رسیخه دا دونه خرافات او دا کیسې کدی ووري دی حیران بشي او دا رنګي دا یو بل کرامت چالي کړي دی وې د عبدالقادر جیلانی یو مریدو او غجرن دګړو دله به غنم وړکول جیلانی صاحب ته هغه چې مړ شو دفن شو نو یې غله په قبر کې چې کله ملائک رااله منکر او نکیر تپوس دی چې مر ربک ستا رب څوک دی نو یې دور ته وی چې تما پیژنې جیلانی صاحب مرید ته جانا تپوس کې تمانه تپوس کې زه د محبوبي سبحانی د فتح ربانی مرید ما و یغیو دی تپوسونه خو بدانه خامخا کوما پریدم خو دینا وی په قبر کې چغه کچ یاد یو لسم زوانا را مدد شي چغه وتواله الله چرور رسیگا وی چې ملائکه غ ګرو څنګه راپورته کو کنه دغه جیلانی صاحب راغلی د شاده غاړه ته واغستو چې تا زما مرید ته غوسه کوي ملائکه رخصت ک اسدا مسلمانی دا دی باندې خلک د توخه پدی کیسو والحمدلله ثم الحمدلله اغه رضی لاړ چې دنیا کرا بلاړي دا کیسې کا تاریخ ختم شوي د قران د درسونو د قران کریم تعلیمات دا عام شو بیا دغه چا شیرونو کې لیکلی وو ادمه په خیال دا دغه شانت شرک او کفر خو به فرعون نو کړی کنه ډیر ظالم وو فرعون دا څه کار نو کړی اے فرعون څخه ابو جهل هم دا کار نو کړی دا چې کوم دی کتابونو کې لیکلی یا نو بیا دغه کیسه چا شاعر لیکلی دا په دې منبر او محراب بیانې دا چې منکر نکیر په سوال شو د پرسش په قیل او قال شو چې کله ته ملائکه تپوس کو په قبر کې جرندګړی شو گویانا د بغداد شاهی میرانا زمورید د دستگیریم جرندګړی د لوی پیرم حکم اغزدار چانا د بغداد شاهی میرانا حکم اغز د هر چانا سیر می او پینځه پاویزا الله اکبر دا بر دې رشتل پخوا به زنانه او رشتل بیان د دې قران رشتل بیان په کلی کې بغه عالمه خزوا چې رشید البیان به لستو مشران ته یاد دي کنه رشید البیان رشد البیان به وتوي دا بلوی مفسر او په کلی کې خیته به خزر غونډې دی ای بوله دا کیسې کولی دا پاغي کې رشد البیان کې اخر کې لګیدلی دي ورته وی سیر می او پینځه پاویزا پارسنگ می او خبی تمیزا مختوریم تر سبحانا د بغداد شاهی میرانا چې دیګرس کې پیرا پورتا د ځان جوړ کو شار او شورتا را رسی گلوی ازوانا د بغداد شاهی میرانا گروز یې واغستو تشلاش شو لاړ رب تپ وسواس شو دای چالی کلی دا چې د عمر زور 400 د غاړې دی دیوی ز توتا د عمر زوی موږ توتیو بګوري د سرخه دا کم کفریات او شرکیات دی را جمع کړي تا نه به توتی جوړ شيخه دا مخو کې نه به راکاږي وي دا خپل کتاب کې کم خرافات لیکلي ز توتا د عمر زویم اولالتا ته په ارزویم ګل دی غوالم د بستانا د بغداد شاهی میرانا دا شرکیاتو کدا د قران درسونه نه وي کدا شی القران نه وي دا خلق په کم حل کې پراته و نو دا شرک په دعا د الله نه علاوه بل سو کرا مدد کولو سلورم شرک په عبادت ته سلورم شرک په عبادت الله سره په عبادت کې بل څوک شریکول قرآن کریم کې الله ترغیب ور کوي چې زما بندګانو عبادت به یوازې زما کوي د بل چا عبادت به نه کوي سونه پیغمبران چې الله را لېږلي دي اغیم د دې خبرې دعوت چلولې دي چې عبادت یوازې الله لخاص کې یا قوم اعبد الله یا قوم اعبد الله یا قوم اعبد الله بیا د عبادت ګڼ قسمونه دي اب ایاک نعبدو کې ان شاء الله ذکر کوو بیا شرک پهلی چې دی شرک پهلی داغه دو قسمونه دي
یو تحریم د ما احله الله او دویم تحلیل د ما حرمه الله. ایکم سیزونه چې الله حلال ګرځولی کنه هغه حرام ګڼل او حرام حلال ګڼل، دا شرک پهلی دی. قرآن کریم گنو آیتونو کې د دې تذکرہ کړی دا. سورۃ مائدہ وګورئ اول آیت. سورۃ مائدہ اول آیت. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام. تاسو ته حلال شوی دي ساروی، نو ساروی تاسو ته حلال دي ښا، ساروی به حرام نه ګڼئ، دا حلال دي، دي ته حرام موایه. دق آیت کې وی غیر محل الصید وانتم حرم، په حال د احرام کې با خکار روان ګڼئ، خکار به نه کوئ. په حال د احرام کې پتا سبحان خکار حرام دی، دی تب حلال نوائے. اور پس دویم آیت کی وئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. نو اور پس اذا حللتم فاصطادوا، چکل حلال شے نو بیا تاسو د پار اخکار حلال دی، نو بیا بخکار حرام نگانے. تا بیا بیا دی قرآن کی ذکر کئی. سورۃ مائدہ آیت نمبر 88 وګورئ. سورۃ مائدہ آیت نمبر 88. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. 87 آیت کی موئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا، حرام مگرزوے پاک سی زنا، وَكُلُوا دا تاسو خورے چی اللہ درکڑے حلال او پاک. نو مگورے دی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3. حرمت علیکم المیتتو، دا سیزون حرام دی، نو دا حرامو گنے نو دیتا حلال موائے. حرمت علیکم المیتتو، حرام شوی دی پتا سبانی مردارا، والدم او وین حرام دا، دیتا حلال موائے. ولحم الخنزیر، وخد خنزیر، وخد خنزیر پتا سو حرام دا. نو وما احل لغیر اللہ به، او آغا چې نامه پورته شو پای باندې د غیر الله، د غیر الله نامه ور باندې ویل شو، نو هغه په تاسو باندې حرام دي. او قران کریم چې مونږ وګورو نو تقریبا او کرتا دیتا حرام ویل شوی. ستا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر و نیاز او منښت نامزد کړی شي. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ خپل فتاوی کی ذکر کئی چه اما النظر للموتا، د مړو په نوم باندې منښتا، که د انبیاء په نومي، که د اولیاء په نومي، که د قبرونو، دا شرک دی. دارنگی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ وی اعلم ان النظر الذي، ځان پوی کا اغه منښتا چې دا عوام خلک د مړو په نوم باندې کوي، کاغه تیل دی که شمع د اولیاء قبرونو ته وړي، نو په بل اجماع باطل و حرام، دا باطل او حرام دی. یو روایت کې مرضی چې چا د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې منښت ورکه په د لعنت ته. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ الکفایہ فی علم الروایہ کی یو روایت ذکر کړي او ډیر ناشنا دی. وی دو کسان پلار روانو، مخی تا یو درگاه راغلا،
پای کی منجوران ناس تو نو دی دوو کسانو تیوی قربا خالی لاسونا متیریگے سخور اولے کنا دی ورتوی سراسر نشتا نو آغی ورتوی قربا ولو زبابا اے یو مچ رولے خوا یو مچ چے پراٹے نا غلاپ نا چرگ چرگوڑے نا چیلے نا سرولے یو مچ دی درگاہ ترولے آغا یوی دا خو وڑا خبر اے دا مچ دا درگاہ منختا اگا تیوی چلو زتو آغا بل تیوی تم دا سے ہوکا اگوی سوال نے پیدا کی ز پیدا کرے اللہ امام زما خالق مالک رازق یو اللہ دے ز یو خسرنم دا اللہ نے علاوہ دا بل چاپلوم نور کوما اگا من جورانو راٹین کو وی وجلو دی روایت کی دی دا سڑی شہید شو چه مچ اخوا ورو نوشتا دی جنت تلاړو او غبل چې دا مچ ورو وشتا دی جهنمی شو دا مچ په وجه جهنم تلاړو دا مچ د وجنا اوسونه خلکو بچي پراټه غلاپونا تیلونا شمه دیوی چرګان او چیلی باباګانو درگاونو توړي چې یو مچ ورو وشتا جهنمی شو او دا خبره پیر بابا علیہ الرحمت دا مانکی پیر سیب اخون درویزہ بابا جی علیہ الرحمت دیم پخپلو کتابونو کی لکلی دا پیر بابا دا مانکی پیر بابا ویو تذکرۃ الابرار والاشرار ہدایت الابرار دا دی بزرگانو کتابون دی او مونږ سرشتہ دی الحمدللہ دا پیرانو کتابونا نو پیران زنمانمو کتنمانی تا تا دا پیر سیب دا کتاب دا نم پتشتا تا سرشتا تا کتلی تی خبر منی خلقو تی بیانے تا چا تا اوسا پوری چاہتے ہوئی چی پیر بابا علیہ الرحمت دا مانکی پیر بابا ویو چی کم یو تن دا اللہ نا علاوہ دا بل چا پا نم بانے منخت ورکا دا بل چا پا نمی ساروی علال کو پیر بابا وی اخوندر ویزا بابا وی دا مانکی پیر بابا جی وی دا سڑی فزابه مشرکن دا سڑی اندو شو مسلمانے نہ ہوا تو دا سڑی سشو اندو شو کافر و مشرک شو والمذبوحت میتتنا دا غسی چی نامزد کری دا اللہ نا علاوہ دا بل چا پا نم باندے دا مردار دی دا غسی دی مردار دی او بلا خبر پیر بابا ډیره سخته کوي وامرأته بائنا په دغه سړي خپل ښځه طلاق شوه دا وړه خبره وه دا د خلکو نه پټ پاتې شوي وښه دا چاته نو بیان شوي چې کوم یو تن چیلي درګاه ته بوځي دا زم طلاق شو دا خو د پیر بابا فتوا ده او صحیح فتوا ده سمه خبره ده اولی دا نظر او منخت عبادت دی او عبادت د بل چا په نوم باندې کفر دی عبادت د بل چا په نوم باندې کفر او شرک دی اے مسلمانانو خلق قرآن ته کینوي چې عقیدې صحیح شي ګوري قرآن کې راځي ډیر خلق بزان ته مسلمانانو وای او باوجود د مسلمانانو نه کافرانو او مشرکانی او علامہ آلوسی خپل تفسیر کې وای دا قسمه مشرکان او کافرانو چې لیبل په د مسلمان دی دا پنن زمانه کې د چینجونم سیوا دی وای دا خو چې سړی قرآن تکینی پتہ ہوتا لگی دکا چې شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ با وی دا مضمون بیان کو وی بے کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی جا نکال کے تحفہ ان کو ہے جو صاحب کمال ہے وی اب جس کے جی میں آئے تو پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا منگو دل اخپل لرا ویستو کی مخودتا اس خوخستارا کدا قبلے او کنی قبلے دا زمونږ استادو ذمہ داری جوړیږي چې قرآن تخپلم کینو دا 40-42 رضی بیا چې پابندیم کو دې درس تا پابندې سره مرازو پمینه محبت سره رازو نور مسلمانانم دې تکینو چې دا نارینا ام خپل زنانه درس تکینی چې عقیده خو صحیح شي کنه چې بیا درگاونو تاو منجورانو جادوګرو پسې نه ګرځي او زنانو تم پکار داري چې دی خپل نارینا اگر جماعت ترا لیگی درس کی کینی دیر زیادہ فیدہ بکی او چی تگی انٹا دو دری قرآن تکین آستے دا ایتونو دے وارول را وارول دا اللہ کتاب دا زین کے رو رو انسٹالی کی بیا خواہ چی تسملی کنا دا قرآن دا درس با دے پزین کی نو خوب کی بم ستا قرآنی پاویخ بم ستا قرآن ستا زندگی با دے رو برکتونو نشی محترمو قرآن کریم خطاب چا سارا کئی دو ڈلی دی
قرآن مخاطبین سو ډلې دي؟ دو ډلې دي، یو منقاد دي او بل غیر منقاد دي، منون کی او نه منون کی. د دې لا جدا خوند دی چې قرآن چا سره خطاب کوي؟ دوو ډلو سره، څه منون کی دي او څه نه منون کی دي. دا منون کی کم کم دي او دا منون کی کم کم دي، او بیا دې سره طرز انداز دا د خبرو څنګه دی که زندگی و انشاءاللہ سبانی درس کی.